لکه بنگلاديش دا زمونږ د مسلمانانو وطن دی، د دې صدر، وزیر اعظم او د کابینې ممبران ټول مسلمانان دي، خو د دې په پارلیمنت کې علما نشته. حالانکه په بنگلاديش کې ډېر زیات علما دي، هسې په مدرسو کې تبلیغیان به هم ډېر زیات دي. د هغې د ریونډ د اجتماع نه چې کوم دی غټ اجتماعات کېږي، لیکن هم ځای چې کوم دی پارلیمنت دی، دا پارلیمنت هغه علماو خالي پاتې کړلی، دې ته هغو خپل نماینده نه دی لیږلی. چې وایي نه لیږه نو نقصان څه وشو؟ زما عزتمندو یو 12 کاله مخکې د بنگلاديش حکومت دا فیصله وکړله چې یاره زموږ ملک غریب دی، راځئ چې داسې یو بیل مخې ته راوړو چې هر چاته د روزګار موقع په لاس باندې ورشي. نو یو بیل یې مخې ته راوړ، په هغې کې ولیکل چې کومه زنانه ځان لږ کوم دی جسم فروشي کولی شي او هغه ځان خپله چکله چلولی شي، هغې ته به کولا او اجازه دي، په هغې به هېڅ پابندي نه وي. دا د مسلمانانو وطن دی بنگلاديش، او د دې صدر مسلمان دی، د دې وزیر اعظم مسلمان دی، د پارلیمنت ټول ممبران مسلمانان دي، لیکن دا بیل مخې ته راغی او دا د قانون حصه جوړه شوله. په دې باندې هېڅ چا مخالفت ونه کو، نه یو ایم پی را پاڅېدو، نه یو ایم این ای را پاڅېدو، نه یو سینیټر را پاڅېدو چې د دې مخالفت یې کړی وی. ولې دغه ټول خلک چې کوم دی دغه سیکولر خلک وو. په دغه موقع باندې د بنگلاديش علما تبلیغیان دا پورته شول، هغو 6 میاشتې احتجاج وکړو، نه ورسره ایم این ای و، نه ورسره ایم پی ای و، د دې وجې نه هغه میډیا هم هغو ته توجه نه ورکوله. 6 میاشتې هغو زنده‌باد مرده‌باد ووې، بیا په ارام باندې کېناستل. بیا زما عزتمندو یو 4-5 کاله مخکې هغو بل یو بیل مخې ته راوړ، هغه بیل مخې ته راوړ چې یاره د اسلام زموږ سره زیاتی کړلی، په میراث کې د سړي د هلک او د جنۍ حصه کې فرق کړلی. راځئ چې دا بیل مخ راوړو چې دا څونه حصه هلک ته میلاویږي دونه به جنۍ ته میلاویږي، خور ورور حصه برابرو. دا بیل مخې ته راوړ د اسلام خلاف و. دې پسې بیا علما راپورته شول، خو هېڅ ته جوړ نه شو، دا د قانون حصه جوړه شوله. او دغه بل د زنا او دغه بیل هم د قانون حصه جوړه شوله. زموږ یو عالم لګیا خبره کوله، وی زه ډاکې ته تللی وم او د هغه ځای یو عالم خپله بېکسي، خپله کمزوري ښکاره کوله. نو زه یې داسې په یو دروازه باندې په یو ګیله باندې روان کړم، وی ما ته وی چې راشه زموږ د علماو چې موږ د سیاسي میدان خوشی پاتې کړو، موږ ته څونه نقصان را ورسېدو، راشه تا ته زه د هغه نقصان هغه ځای ښکاره کړم. وی یو دروازې ته یې بوتلم، په هغې دروازه چې مې وکتل، لپاس لیکلی یہاں مرد حضرات اپنی جنسی خواہشات پوری کر سکتی ہے. دا د مسلمانانو وطن دی، په دغه ملک کې د اسلام سره دا حشر وشو. دلته موږ ته وایي دا مولا په جومات کې ولې نه کښېني، دی په مدرسه کې ولې نه کښېني، دی په اسمبلۍ کې څه ګوري. وایي زما عزتمندو چې هغه مولا په قلاره کښېناستو، د هغو سره دغه حشر وشو.